اوریدونکو تاسو وینئ چې په یونان کې یو کښتۍ اورېدلې ده او ډېر زیات پاکستانیان پکې شهیدان شوي دي او ډېر زیات پې خفګان او ډېر زیات پې خفه یو ډېر ټول پاکستانیان پې ډېر زیات خفه دي. دا زموږ د حکمرانانو د وجه د ملک دا حالات چې خلک بېروزګاري ده، خلک تنګ شوي دي، مجبوره شوي دي، لکونه روپۍ ورکول غواړي خو چې روزګار ته میلاو شي یو ښه مستقبل لپاره یو ښه سوچ یې کوو چې یاره موږ لاړ شو ملک نه او موږ دا څه پیسې وګټو، خو بس موږ حکمرانان لګیا دي خپلو کې یو کرسۍ پسې نښتي دي، د ملک دپاره سوچ نه کوي، د نوجوانانو دپاره څوک سوچ نه کوي. په لکونو روپۍ 22 لاک روپۍ یو کس نه اخیستې، ایجنټانو ته یې اخیستې دي او بهر ملک ته یې لېږل. هغوی کې د کم عمر هلکان دي، د 18 سال 17 سال 16 سال عمر هلکان دي او لاپته شوي دي. نو هغوی والدینو باندې به څومره تکلیفونه څومره سختۍ به پرې تېرېږي، څومره سوچونه کې به فکر کې به هغه ویډیو تاسو وګورئ، هغه سایټ کې تاسو ته ویډیو ښکاري څومره هغوی په تکلیف کې دي، څومره پریشانه کې دي مور پلار والدین یې لانچ هم تاسو ته ښکاري. بیا راځو تاسو سره دوه خبرې کوو. جی که وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے شیخ کی ہے کمی تو بس میرے نوبت زار خو نن سبا څوک هم چاته نه ورکوي، عمل درآمد نشته دی، ظلم زیاتې روان دی، هر ځای کې ناانصافۍ نه دي. نو مهرباني وکړئ د مسلمانانو باندې خاص کر پر پاکستانیانو باندې رحم وکړئ، په خپل عوام باندې رحم وکړئ. دومره ظلم زیاتې روان دی په دې ملک کې، کرپشن بدعنواني او خلک روان دي بهر ملک ته ځي په لانچونو باندې په خپل مرګ دپاره تیار دي، خو ملک نه ځان وباسي ځکه چې ملک کې حالات ډېر زیات خراب دي، مهنګایي ده، بېروزګاري ده، کاروبارونه نشته دی، خلک تنګ شوي دي. نو ډېر زیات د افسوس مقام دی. موږ خپل سیاستدانانو ته دغه ریکویسټ کوو، اپیل کوو چې خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، په دې ملک باندې په دې عوام باندې خپل رحم فضل وکړئ. او زموږ د ویډیو مقصد هم دغه و. ډېره مننه. السلام علیکم.